زیات د سختو سره د اخلاص دفتر ته راغلی چې ما ته هم پکار دی روزګار اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د طرف نه دوی ته په روزګار سکیم کې دا ګاډۍ حواله شوې ده چې ځان له برې تاڼه کې د بازار کې دا د سغوزان موزان ستاسو د مخې د خرڅۍ خپلو بچو له حلال رزق ګټي زنګ سره محمد خان ماماجي موجود دی دونه به یو څو تپوسونه کوو السلام علیکم ماماجي وعلیکم سلام ماماجي څو ورځې دې شوې چې ګاډۍ باندې کار کې د اخلاص چې کم روزګار ګاډۍ ₹300 ګټې کله 200 شي کله 300 شي کله 100 شي خو هغه ټایم پکې اړه او تېروي دی نه مخکې خو په تا باندې ډاکټر کار باندې کړی نو څه دې کوله کاسې نو بس کار مې به دغه کاوه چې دا غوزان مې به د یو کس و دغه نه مې به راوړو په روډ باندې مې به اړول شو اوس د روډ نه اوچت شو په ګاډۍ شو که څوک راته و چې دی نه اخوا شو اخوا ته شم او دغه شی نو سلک ډېر سهولت ته راغلی د ګاډۍ نو د ګاډۍ دغه سهولت دی چې بس چې څوک راشي او وایي چې یاره دا دی نه پاسېږه لرې شه دی نه دا ګاډۍ د دی نه اخوا ته مخې ته وځو نو دغه راته سهولت راغلی دی څه مسله خو ته نشته که نه نوره څه مسله خو نشته خو همدغه ده کوم خلک چې دا پیسې رالېږي خلاص تنظیم له هغه وایي چې داسې سپینګیرو له یا داسې معذورو خلکو له تاسو روزګار ورکوي په علاقه کې زمونږ خاص د حکومت او د مشرانو خو داسې حل دی هغوی خو خپل روزګارونه ماشاءالله ډېر کامیاب دي خو ما او تا ورته نه ښکارونه کوم خلک چې دا پیسې رالېږي او دا روزګار یې درله لېږلی دې نه مطمئن یې او څه وایي نه په زړه دې ورته تیاره شته او که په خوشحالۍ دې پرېښې یاره السلام علیکم یاره داسې خبره ده چې دې ټایم کې خو زموږ چوټي ده نن بل ورځ ده او اوس خو ولاړ دی خدای شته راغلی ملک ما ستاسو د ویلفیر ده دغه ولیدو نو دا ډېر ښه دغه دی ماشاءالله او په دې باندې غریبانان چې دی نو لکه ډېر سهولتونه ورسره دغ کېږي او بله خبره دا ده چې لکه دلته دی ولاړ دی که سبا هم راشي خیر دی دلته ودرېږي زموږ مخه نه بندېږي نو لکه غریب سړی ځان له 200-300 روپۍ وګټي ښه خبره ده زمونږ مقصد دا دی د اخلاص لکه ګاډۍ که مونږ ورم کړو که په بازار کې څوک نه پرېږدي نو په شړه کې خو بیا هم زمونږ هغه میشن او د دوی هغه لکه نیمګړی دی که نه ستاسو کوم میشن چې دی که نه نو هغه لکه په دې څیزونو باندې نه کمزوری کېږي ولې چې تاسو کوم میشن روان کړی ماشاءالله لکه دا ډېر زیات لکه مخکې لاړ او بله خبره ده چې داسې غریبانو ته دا روزګار میلاویږي نو لکه دوی به چاته لاس نه نیسي زمونږ مین خبره هم دغه ده چې یو خو څوک چاته لاس ونه نیسي بله کمې ګاډۍ چې مونږ ورکوو نو کم دکانداران چې خاص کر دا وخت زنګ پروګرام ګوري او هغه خپلې مخې ته دکاندار ګاډۍ پرېږدي یا نه پرېږدي نو داسې خلکو له تاسو ته میسج ورکوي د خپل طرفه یاره جي نن سبا خو داسې خلک دی که نه چې لکه په کار دی غریبانان سره څونه مرسته کوي ښه خبره ده دلته ودرېږي ځان له 200-300 روپۍ وګټي دلته نه بل ځای کې دی ودرېږي په کار ول دکاندارانو ته پکار دی چې ودرېږي په خپل زړه کې ول لکه زګۍ ورکړي نو ښه خبره ده زه پکې نور څه نشم ویلی خو طریقه هم داسې صحیح ده بس مونږ خو یو اواز پورته کړی دی د غریب دپاره نه د چا نه وټ غواړو نه نور هم څه داسې لالچ شته خو مسافر وروڼه دي د خپلو بچو د رزق نه یو روپۍ رالېږي او مونږ یې په داسې سپینګیرو په داسې معذورو د اخلاص په مختلف انګل باندې مونږ کار کوو کوشش کوو نو ستاسو دپاره مونږ یو اواز اوچت کړی دی امید لرم چې تاسو به هم زمونږ سره د اواز مخ په وړاندې بوځئ ډېر ولنه بالکل زموږ څونه کوشش کېږو ستاسو سره کوشش کوو ولنه السلام علیکم زموږ د غریب سړي دپاره لکه سهولت نشته او که سهولت حکومت غواړي زموږ غریبو سړي دی روزګار ورکړي هېڅ هم نشته زموږ غریب سړي که ځان له ریډۍ راوباسي رکشه راوباسي دغه دپاره قانون شته خو د مالدار سړي دپاره هم قانون شته چې دلته ګاډي ولاړې مخې موږ ته بندې کړي د هغو دپاره قانون نشته نو آخر د دې نه چې غریب به څه کوي ډاکې به کوي قتلونه به کوي څه به کوي غریب سړی چې د دو ریډۍ مخوا کړي او د دو کاروبارونه ختم شي نو دو به څه کوي غریب سړی به څه کوي آخر د ټولو ته دا درخواست دی خو زمونږ یو قانون هم صحیح نشته زمونږ غریب سړی هم قانون صحیح نشته چې مونږ روډ بندو یا د بل مخه بندو خو زمونږ دپاره هم څه دغه جوړ کوي چې مونږ هغه کارمار څنګه ځان له کاروبار دپاره ځای جوړ کړو دغه جوړ کړو نو زمونږ دپاره هم د پکار ده او د حکومت دپاره هم دا پکار ده چې مونږ له دې څه روزګار راکړي خلاصه خبره ډېره مننه الله دې خوشحاله را او ملګرو دا وخت کې د تاڼې په بازار کې ولاړ یم د محمد خان ماماجي سره
کم چې د اخلاص مسافرونه زمونږ د دنیا د ګوټ ګوټ نه پیسې را لېږي او روزګار سکیم مونږ یو نوې سیستم روان کړی دی هغې کسانو لا چې کم مشران دي کم معذوره دي کم سپینګري دي د ګټې وټې څوک نشته دې ماماجي ته پکې هم دا ګاډۍ میلاو شوې وه چونکې دا د ګردو بیمار دی او مزدوري پې ډاکټر بنده کړي د درون کار کولی نشي او دا الحمدلله د روزګار دا سکیم چې کوم مونږ روان کړی ډېر کامیاب روان دی خو دلته پکې زه خاص کر هغې مسافر رونو ته الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ډېر برکت واچوي چې ستاسو هغه پیسې موږ صدقه جاریه په طور استعمالوو انشاءالله دا ګاډۍ چې تر کمې پورې چلیږي زموږ دا مشر په خپلو بچو له حلال رزق ګټي نو زموږ او ستاسو دپاره یو د خیر او د سوکالۍ ذریعه به یو د هغې اوږد سفر چې کوم زموږ را روان دی په هغې کې د الله تعالی زموږ او ستاسو دا ستړي په کار راولي خو دا وخت کې زه چې زموږ په پاکستان کې څونه هم زموږ غیرتمند پښتانه او خاص کر د بازار دکانداران دا پروګرام اوري نو دوی له زه د خپل طرف نه بلکې د دې ټولو د دې ولاړو خلکو د طرف نه د اخلاص د پوره ټیم د طرف نه یو میسج ورکوم کوشش وکړئ چې په خپل زړه کې غریب سړي له زګۍ ورکړئ خاص کر غټ دکانداران د خپلې مخې ته یو ګاډۍ ول زګۍ ورکړئ د هغه رزق چې کوم دی هم د دې ګاډۍ نه دی دا ماماجي دې ته نه دی ولاړ چې دی به په دې ګاډۍ کې دومره پیسې وګټي چې ځان له بنګله جوړه کړي بلکې ماښام له به 200-300 روپۍ ویسه خپلو بچو له به حلال رزق وګټي نو چې مونږ سوچ داسې جوړ کړو چې د دکان مخې ته یو ګاډۍ والا له ځای ورکول مقصد دا دی چې د خپل رزق نه یو انسان سره خپله خوشحالي خپله نوڼۍ نیمول د هغې سیله مو تعالی الله تعالی راکوي خو قیمتي صرف سوچ دی الله تعالی دې زمونږ او ستاسو سوچ قیمتي کړي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته